د وجنه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوپه بازار ته داخل شو. کوپه اس باندې ناسو دا کوپه بازار ته چې داخل شو د خپل اس یو کس لور کوي دا اس ونیسه د زین په د پاسه پروت دی تم ګوره زه دکان ته ورځم واپس راځم. هغه ته ټیک ته جی اس هغه کس لور ک د کس د اس ډیوټي کول او ساره علی رضی الله تعالی عنہ لګ لیټ شه چې کله لیټ شنو د کس په ځل کې دا خیال لاله چې علی رضی الله تعالی عنہ خاصم ناراضي راشه د اس نه بدازین خرڅ کما او اس به وشړما به د علی رضی الله مفس ګرځي دغه اس ازینه د په 4 روپۍ باندې خرڅ ک په 4 درهم باندې دغه زین خرڅ ک او اس پرې غوسه اسلاړه علی رضی الله تعالی عنہ چې واپس رااله وی کاته نو دا کس نه و بازار کې وګرځید یو دکاندار چې د خپل زین ولید نو هغه کس ته ډایرکټ 4 روپۍ راوړل دا 4 درهم والا او دا زین مال راکا او دا به تا دکاندار ته وی دا به تا په 4 درهم باندې خامخا خسته. هغه دکاندار حیران شو وی بالکل دا اوس یو کس راوړ هغه نه ما اوس دارې په 4 درهم باندې واخسته خدا راته وایا چې تا د څنګه پته ولګېده چې دا ما په 4 درهم باندې اخسته. علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وای دا زما زین دی په اس باندې پروت وای ذکر کوپی بازار ترالم وای دا زین او دا اس ما یو کس حواله کړه چې دې ته ګوره زما له کار دی زه واپس راځم. وای زلاړه وای ما په دې ځل کې وی چې د دې کس وخت ما خراب کو د دې کس نه ما وخت اخسته دی نو چې ذکر واپس دې کس خواله لا چې منځور 4 روپۍ ورکوم 4 درهم به دې لور کما خو لیکن دې هغه 4 درهم په صحیح طریقه باندې ونه ګټل په صحیح طریقه باندې دې هغه 4 درهم حاصل نشول دې په غلطه طریقه باندې هغه 4 درهم حاصل کړل. نو ګوره علي سه پزله کې دا مقرره کړ چې زه به 4 درهم ورکوم خو لیکن هغه زین خرڅ ک په 4 درهم باندې و هغه 4 درهم دنه الله رب العزت لیکلو لیکن د په غلطه طریقه باندې حاصل کړل. دغه رنګي الله رب العزت دا هر څه انسان د پاره لیکلي دي لیکن بعضی وخت کې انسان چلتی وکي نو په غلطه طریقه باندې خپل رزق حاصل کی او دا انتهایی عظیمه ګناه ده. الله رب العزت ستاره پاره لیکلي نو په صحیح طریقه باندې ول نه حاصله